زړه ته مې بې ارامي وه، زړه مې بېچینه و، سکون مې زړه ته نه و. جړا د رب د رضا دپاره نه راتله. یتیم ماشوم مې د ګوتې نه ونیو، بازار ته مې بوته، کپړې مې ونه واغېستې، پیزار مې ونه واغېسته، ټوپۍ مې ونه واغېسته، اکوړ مې ونه واغېسته. ماشوم په ټوپونو هغه ماشومانو له راوسته. وایي ماشوم چې هغه ماشومانو له راوسته، اکوړ یې لاس کې نیولو، پاکې کپړې اچولې وې، هغه ماشوم د ماشومانو سره لوبې کولې. زما زړه ته سکون او سرور میلاوېده او د سترګو نه مې اوښکې رابهېدې شوق سره. سبحان الله. نو هلکه سکون دا د الله په رضا کې ده. الله رضا به سری سختي رحمت الله علیه وایي زړه مې سخت شو. چې زړه مې سخت شو رالم د معروف کرخي رحمت الله علیه دربار ته یو بزرګو. ما وی حضرت زړه مې سخت شوی دی، سکون ورته نشته، د سترګو نه اوښکې نه رابهېږي. دا ولې؟ زړه مې بې ارامه دی. او تاسو ته د بې سکونۍ 5 خبرې م کوم، اخره کې به بیا بیان ختمو. الله دې زموږ بې سکوني ختمه کړي. ټول شوق سره امین وایي. څوک چې بې ارامه دي الله دې زموږ د بې ارامي په ارام باندې بدل کړي. الله دې زموږ د حسد نفرت په محبت باندې بدل کړي. شوق سره امین وایي. زموږ یو ملګری بیمار دی، زیشان بھائی انتهایی بیمار دی. دعا ورته وکړئ چې الله ولې شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. ټول شوق سره امین وایي. منبر نه چې چاته دعا کوم هغه سره د ما ډېره قلبي مینه یې، هغه سره د ما ډېره مینه یې. وایي دا سری سختي رحمت الله علیه وایي زړه ته بې سکوني ده، زړه سکون ناته نشته او اوښکې مې د الله د یرې نه رابهېږي. وایي د معروف کرخي رحمت الله علیه دربار ته رالم چې مې وکته. وایي د معروف کرخي رحمت الله علیه یو ماشوم دا معروف کرخي د ګوتې نه نیولې دی او روان دی او دا ماشوم ټوپونه وایي. نو ما ورته حضرت زه خو ستاسو خانقاه ته در روانم، تاسو څه کوئ؟ نو حضرت راته جمله وفرمیله چې خانقاه کې څه کومه؟ خانقاه کې د انسانانو رضا میلاویږي او بار دا ماشوم چې زما ګوته نیولې دی کې د الله رضا میلاویږي. شوق سره سبحان الله وایي. دا ماشوم عام ماشوم نه دی چې دا یتیم ماشوم دی، پلار یې نشته، مور پلار یې مړه دی، یتیم ماشوم دی. حضرت دا ولې؟ وایي د اختر ورځ د ماشومانو نوې کپړې اچولې دي او هغه ماشومانو اکوړو سره مینه کوله. وایي حضرت نو اکوړ به دې ورکړي و که نه؟ نو دا معروف کرخي رحمت الله علیه ورته وایي زه خو تا ته پته ده چې بزرګ یم ستا په نیز باندې، خو زه ګوره ډېر فقیر یم، ډېر عاجزه یم. نو زه ځم بازار کې لږ کار کوم، نو د ماشوم له به یو څو اکوړو واړم، چانه سوال هم نشي کولی. الله به وایي چې زما د بندګانو نه د ولې سوال وکړو نو د خپل جسم خوله به یومه، نو هغې دپاره که څه میلو شي نو د ماشوم له به اکوړ والم او کپړې به ونه والم، نو دی به د ماشومانو سره لوبې کوي، نو خوشحالي به میلو شي. وایي اوس زما زړه کې چې کومه خبره هغه معروف کرخي ماته وکړه، وایي چې لږه خوشحالي میلو شي، د الله رضا میلو شي او زړه ته مې سکون میلو شي. وایي حضرت دغه سکون پسې خو زه راوتی یم. حضرت دا نوکري ماته نه اوله کې توجه غواړم، حضرت دا نوکري ماته نه اوله کې. ما وی تی بوزه. وایي دا ماشوم سری سختي رحمت الله علیه وایي زړه ته مې بې ارامي وه، زړه مې بېچینه و، سکون مې زړه ته نه و. جړا د رب د رضا دپاره نه راتله. یتیم ماشوم مې د ګوتې نه ونیو، بازار ته مې بوته، کپړې مې ونه واغېستې، پیزار مې ونه واغېسته، ټوپۍ مې ونه واغېسته، اکوړ مې ونه واغېسته. ماشوم په ټوپونو هغه ماشومانو له راوسته. وایي ماشوم چې هغه ماشومانو له راوسته، اکوړ یې لاس کې نیولو، پاکې کپړې اچولې وې، هغه ماشوم د ماشومانو سره لوبې کولې. زما زړه ته سکون او سرور میلاوېده او د سترګو نه مې اوښکې رابهېدې شوق سره. سبحان الله وایي. نو هلکه سکون دا د الله په رضا کې ده. الله رضا به الله وایي زما یو بنده سره الحب فی الله، ته به ورسره زما د رضا دپاره محبت کې. نو که زما د رضا دپاره د بنده سره محبت نو تاسو ته وایم که او د محبت خبره کوم یو جمله وایم، بس یو جمله وایم، اخیره جمله وایم او توجه والا جمله وایم. کوم چې اودینو راپاسې څوک چې اودینو راپاسې نبی علیه السلام مبارک جمله وفرمایله، تاسو ته وایم د نبی علیه السلام امتیانو. وایي د صحیح مسلم حدیث دی، نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وایي یو انسان بار روانو، یو پرښته له انساني شکل کې راله. وایي چېرته روانې؟ وایي زم دغلته د خپل کلي نه ووته. وایي دغلته یو بل کلي کې زما یو ورور دی مسلمان، زما یو ورور دی مسلمان، هغه نه روان یم. څه دپاره روان یم؟ څه حاجت دی؟ د صحیح مسلم او د صحیح بخاري حدیث او روایت ویم. جی ښه نبی علیه السلام د زبان نبوت نه ویم، د ځان نه ویم، د پیغمبر د زبان نه ویم. وایي دغلته یو ورور مې د مسلمان د هغه ملاقات ته روان یم. ولې روان یې؟ څه حاجت دی؟
رشته دې د وسره نه جي د الله د رضا دپاره مې ورسره محبت دی فقط د الله د رضا دپاره مې ورسره محبت دی چې الله زمانه خوشحاله شي نو دغه فرښته ورته انساني شکل کې راغلی وه وایي زه خو راغلی انساني شکل کې وم ستا د امتحان دپاره زما رب ولېږلم چې تپوس ته وکړه چېرته روان دی نو ورته الله ته پته وه وایي چې زه رالم وایي چې ورته ووایه که زما د رضا دپاره روان نو ورته جمله وفرمایه چې ستاسو دواړو نه زما رب تر دې رضا دی چې په جنت الفردوس کې د اعلی مقام انتظام کړی دی زما محترم په څه باندې یو بل خبره کوم نبی اسلام مبارک وفرمایل یوه ډمه و بني اسرائیلو کې ډمه وه او د سپي خبره کوم د انسان هم نه کوم موږ خو الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو او بیا په اشرف المخلوقات باندې یادېږو په اشرف المخلوقات د سپي خبره کوم جي د چا خبره کوم د سپي اواز نه راځي چې ټولو دي شوي د سپي خبره کوم شوق سره سبحان الله ووایي اواز رانغی کوم چې سبحان الله دا څوک چې سبحان الله نه وایي دا ووایي وایي دغه ډمه د پروګرام نه واپس را روانه وه ټوله شپه وګډېده ټوله شپه وګډېده نو د پروګرام نه را روانه وه نو په لار کې ولیدل چې یو سپی دی د کوی سره ناست د کوی هغه خټه لمده ده او هغه لمده خټه باندې د سپي خپله ژبه ایښې و چې ژبه ایښې ده نو د ډمې وکتل چې دا سپی جوړتګې شوي دی وخو ډمه د بني اسرائیلو ټوله شپه یې زنا او بدکاري وکړه ټوله شپه یې زنا او بدکاري وکړه او را روانو نو هغه پڼۍ ویسته او هغې پسې خپله لوپټه وتړله او کوی ته یې ښکته کړه نو په هغه پڼه کې اوبه راویستې او سپی یې موړ کړ نو زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جمله وفرمیله چې هغه ډمې چې ټوله شپه ګډېدلې وه ټوله شپه یې زنا شرابونه څکلي ای سپینې اوبه ورکړې د الله د رضا دپاره نو رب د خپلې رضا دپاره هغې ښځې له په جنت کې د اعلی مقام انتظام وکړه زما محترمو چې یوه ډمه د سپي سره مینه کوي د الله د رضا دپاره او هغې ډمې ته په مقابله کې د سپي د وجې نه د الله د رضا دپاره جنت میلاویږي نو مسلمانه تا ته وایم ته د یو مسلمان ورور سره مینه ولې نشي کولی ته د یو مسلمان ورور سره محبت د خپلې د رضا او د الله د رضا دپاره ولې نشي کولی دا کار ته ولې نشي کولی زما محترم نو الله دې مونږ کې خپل محبت پیدا کړي सलाम